د 400 خبريالانو په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مهته احتجاجي مظاهره کړې ده او په دې کې غوښتنه کوله چې MS 400 DHQ ډاکټر جانزیب د خبريالانو په ضد بیا اساسه مقدمه درج کړې دي او باید چې هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. د مظاهرې وروسته د صوبې د اسمبلی د اپوزیشن ګوندونو د خبريالانو دغه ستونزه د سپیکر په نوټس کې راوسته او هغه د روانې د اسمبلی د غونډې پیجنډه راوسته. دغه مظاهره کې د پیښور 400 خبريالانو په شمول سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړو او د MS ډاکټر جانزیب په ضد یې نارې خو موخلې. د مظاهره د محمد یونین اف جرنالست په مشرۍ کې تر سره شوې ده. د خبريالانو د دغه سازمان غړي نصرت حسین توپان د MS ډاکټر جانزیب نامناسب رویه او غندله او ویل چې په خبريالانو په سرکاري هسپتال کې بندیزونه لګول د قانون په ضد ده او قانون په لاس کې غستون کې MS دی د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. زه ډېر افسوس پدې کوم چې زمونږ په 400 کې یو لا منسټر دی، درې د PTI MP ګاندي، دوی MNA ګاندي او هغوی ته دا وزیر صحت وایي چې زه مجبور یم. دا زما د عزت سوال دی. نو ډېر د شرم مقام دی دغه MP ګانو له چې دوی ورته ویلي چې دا زمونږ ذله ده، موږ دپاره د افسوس مقام دی، موږ له پښتو پکار ده. او که ته په ریکارډ وګورې نو چې دا PTI په حکومت کې که هغه مرکزي حکومت د عمران خان او که دا صوبایي حکومت دی، صحافیانو باندې چې کم تشدد شوی دی، صحافیان چې کم اغوا شوي دي، کمې فیارې پرې شوي دي، صحافیانو د کورونو بېعزتۍ شوي دي، د صحافیانو د دفترو بېعزتۍ شوي دي. نو دا د پاکستان په تاریخ کې یو ریکارډ دی چې بحیثیت عمران خان چې وزیر اعظم او محمود خان چیف منسټر چې اوس هم چیف منسټر دی چې په دې حکومت کې کم ظلمونه صحافیانو سره شوي دي، دا د پاکستان په تاریخ کې بل یو حکومت کې نه شي. دا په داسې حال کې چې په 22 اپریل د 400 په هسپتال کې د مړ شوي ماشوم کورنۍ احتجاج کولو چې خبريالانو ورته کورج ورکولو چې وروسته په خبريالانو MS جانزیب مقدمه درج کړي. خو په دغه مظاهره کې موجود د امن جرګې چیرمن سید کمال شاه باچا وایي چې MS په بړو رشوتونو کې ککړ دی او د په سر د صوبایي وزیر صحت لاس پروت دی. نو ځکه دی په خبريالانو قدغنونه لګوي. دی وخت MS چې هغه ملزم دی، هغه په BBA باندې دی. یو خو دا مطالبه کوم چې د BBA د فورن کینسل شي او وزیر صحت هغه متعلق موږ دا اورو چې وزیر صحت د لا مکمل پروټیکشن ورکړي او د 400 هسپتال ته د کروڑونو اربونو په فندز پیسې راغلي دي او په دې کې امبیزلمنت شوی دی، په دې کې خود پور شوی دی، په دې کې کرپشن شوی دی او وزیر صحت په دې کې اوس لګیا دی. هغه باندې چې کوم دې تورونه لګي هغه متعلق دا خبرې کیږي ریپورټډلی چې وزیر صحت او سره په دغه کرپشن کې انلیګ دی، دې شامل دی. نو چې وزیر صحت نه شامل او هغه لاسونه صفای، هغه لمن صفای، هغه د فورن د MS خلاف یوازې دغه نه ټرانسفر یا سسپنشن نه، تاسو لري چې کوم دې د خپل پوزیشن هولډ کول لپاره یا کوم څه لپاره حال نه دی. دا 400 د دوه هسپتالونو د کمیټې د انچارج دی، هغه د ټنور کې څونه کرپشن شوی دی، کوم الزامات چې موږ اورید کوم لګي هغه مکمل غیر ځانبداران تحقیقات. د مظاهرې وروسته د صوبې د اسمبلی د سپیکر اپوزیشن ګوندونو ته باور ورکړی دی چې په راتلونکي غونډه کې به د 400 د MS په کردار بحث کول کیږي. خو خبريالان وایي کو په درې ورځې کې ترانسفر ونه شو نو دوی په 400 کې پشپغم جون احتجاجي کیمپ هم لګوي. علب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.